الرحیم. زه تیمور خان دا وخت د سوات سیند په غاړه باندې ولاړ یم. زموږ داسې نږدې کور دی د سیند نه لږ وریا خوا. بهرحال کله چې سکاوټینګ راوځي یا واک دپاره د سیند پرې خوا تېرېږو نو ما دا وګڼل چې زه د سیند په هکله باندې یو وړه شانته ویډیو وکړم، ځکه چې د سوات د سیند له ډېر خلک د چکر په نیت باندې راځي او د ډېر لرې لرې د خلک هم راوځي او بل د نږدې کلونو ورته واړه لوی زنانه هم راوځي. نو عموما په د ګرمۍ په دې ورځو کې کله چې واوره ویلې کېږي نو د سیند په بهاو چې دی دا نږدې شي او دا داسې په دې کې اوبه سې واشي په دې سیند کې. نو چې کله خلک د سیل په غرض د سیند د غاړې له راوځي، د وړو سره راوځي، د زنانو سره راوځي، یا عموما هغه خلک چې هغو د سیند کې لامبو نشي وهلی او د سیند ورته پته نه چې خدای پاکه زه قدم ایږدمه چې دا جوور دی، رغې دی، خطرناک دی، نه دی جانلیوا یا د مرګ سبب به نه ګرځي. نو عموما مونږ وینو چې کله د ګرمۍ د ورځې راشي نو زیات تر داسې واقعیت پکې وشي چې لکه ماشومان دا سیند ډوبکي ویستي او زنانه پکې اکثر ویستي. دا پرون یو واقع شوې ده بره یو کلی د هغې نه دوه زنانه وړي، یو ژوندی نیولې، یو پکې پاتې شوي ده لکه دې. او بل لا چې سیند یو څوک نیسي نو ډېر لرې پورې وړي، لکه کلی دوه درې لس اته کلي خلک دا لرې لرې ځایونو پورې بیا ګرځي، اکثر بیا پیدا کېږي. نه داسې ډېر فرقونه پکې وشي دا سیند نه خلک نیسي چې هغه بیا پیدا هم نه شي. نو زه وایم چې دا یا د سوات دا سیند چې دی یا نور سیندونه چې دا یو قاتل سیندونه دي، دا لکه ولاړ اوبه پسې نه دي چې تا دې نه ډوب دی کې جو دا ځای پیدا شي. دا روانه اوبه ده چې دا ځای ډوب کړې نو تا د ملکونو پناه کوي لکه او بل دا خلکو ته رغېږي چې په دې سیند کې چې دي د دې بهاو تیز دی، ډېر تیز. بل دا اوبه یخی په دې کې چې یو بنده لامبې د لامبلو کوشش کوي هغه که دې اوبو ته لږ وکوشي نو که دې پکې لږه لامبو ووایي، یو منټ نیمه لامبو ووایي د 50 ټیم نه لږ ساعت پس د ده ساه رامات شي او د ده د لاسونه ونښري د یخنۍ نه هم او بل ستړی شي او بل لکه خو له غاړې نه یې راغلی چې غاړې له دی نه یې راغلی نو په دغې موقع باندې لکه دی ستړی شي او دی هار ومني سیند ته او سیم ولا اوبه ورکړي او لکه ساه یې بند شي او لکه ډېر زر چې ملت نیم کې د خلکو نه ساه اخیستلی سي. کله هم د دې سیند خواله راځئ د سیند خواله راځئ نو د سیند نه لږ لرې کښېنئ، په خاصه توګه زنانه یا واړه یا د واړه لکان لکه دا د سیند څخه او بل چې دا سیند په دې د شیول پکې اکثر کار کوي د مهاجرانو شګې دویستي. دا سیندونه چې دي دا عموما چې دی په دې کې ډوبلي ځای په دې کلي کې پکې خلک وایي دا باندې ډېر دي دومره کوشه بغت دغه شي نو په هغې کې لا هی په هغې کې خلک ورتلي. دا سیند چې دی دا د مرګ یو دامونه پکې ځای پسې خواره دغه هم دي. نو بهرحال زه به دا وایم چې څوک هم د سیند په نیت راځي، واړه راځي، لوی راځي، نو کوشش دا کوو چې سیند په یو رغیز کې چې تا ته ښکاري چې ډېر مناسب دی که په هغې کې سړی کښېني یا به ځان اوبه واچوي یا به هغې کې اوبه ووایي. دا سیند چې دی دا یو مذاق مه ګڼئ. دا د بنده به ګرمي شي د لامبلو په نیت به اعلان وي نو سیند ډېر خطرناک شی دی، په دې کې احتیاط پکار دی. زه به دا عرض وکړم چې د سوات سیند چې دی دا یو ډېر زیات خطرناک دی او دا عموما مونږ وینو د ګرمۍ په ورځو کې په دې کې ډېر زیات اموات وشي. لکه زه به ووایم چې یو نه لس نه اته نه اکثره په سلونو خلک د دې سیند د لاسه مړه شي او وفات شي. نو مهرباني وکړئ کله چې هم راځئ د سیند نه لږ ځل لږ بیرته ساتئ، په خاصه توګه چې کله ماشومان یا زنانې هغه د سیند ته بلکل نه پرېږدئ، ځکه زنانه خو غریبانه خو سیند ورته پته نه چې دا ځای څنګه دی خو لږ ځي کې بس وارخطا شي نه لامبو ورځي نه څه بله څه ورځي نو هغه ډېر یو خطرناک سیند دی که نه او وړو سره ډېر احتیاط پکار دی. نو تاسو ټول ته خواست لاول خو د سیند نه لږ لرې خپل کیمپونه لګول یا ناسته یا خپل پړاو لګول غواړي او چې کله هم تاسو سیند ته کېږئ نو په دې ژور ځایونو په نسبت باندې لکه دې غاړې ته پکې نري نري ځایونه هم دي چې لکه دا چړګۍ پکې داسې راوتې ده که نه چې سیټ ده پکې نري نري ځایونه کوشش کوئ چې په نري ځای کې کښېنئ او د دې دریابي او د دې لوی سیند کوم چې ده د هغې منځ یا د هغې یو ډېر ژور ځای نو هغې خواله مه ځکه سیند کې موافقېدی نشته او نه دا دومره چېرې ټایم ورکوي چې ته په دې کې یو 15 منټه او 10 منټه به تاله دا ټایم درکړي او ته پکې ژوندی لامبو ووایې نه. سیند ډېر یو محدود ټایم هغه لکه مثال دا اوبه خو یخي که نه چې دې ته څوک ورکوشي لږ ساعت کې د هغه لاسونه شل شي نو هغه پخپله هرومني لکه زم که یو بنده لامبوزن نه وي او یو عام کس وي نو هغه د سیند نه ځان لرې ساتل پکار دی ځکه دا یو ډېر جانلیوا دی. نو مهرباني وکړئ څوک چې هم راځئ د سیند غاړې له راځئ زیات د خپل ځان خیال وساتئ، د خپل وړو خیال وساتئ او هسې هم لکه ځایونه وي لکه نري نري چړونه پکې ځي پځي تاسو په هغې کېناستی شئ په هغې لکه لمبلی شئ خو د دې سیند نه به ځان ساتئ ځکه چې دا سیند د مرګ سره لرې کول دی. دا یو عام سیند نه دی لکه دا سیند انتهایي تیز وي انتهایي ژوري او بل لا چې دا سیند ډېر تیز روان وي که دلته سړی لامبو یا اوبه شي یا دلته راشي نو هغه ځای لرې لکه په لرې رسولی په لږ ساعت کې او اکثر پکې خلک داسې وفات شي دا خو بیا پته نه لګي سیند ویسي نو هغه بیا یو 50 کیلومتر او 100 کیلومتر او 200 کیلومتر بیا داسې لرې وړی دا لرې لرې مرکونه بیا راوړی ډېر پکې اکثر پیدا هم نه شي. د سیند مرګ چې دی
دا یو المناک او ډیر خطرناک او ډیر یو عجیبه مرګ دی چې د علاقې لپاره هم د خفګان سبب جوړېږي او د خاندان لپاره هم جوړېږي. نو کله چې هم څوک راځي سیند ته نو مهرباني وکړئ د سیند سره لکه ډېرې دغه مه کوئ، ټول ورسره مه کوئ. په دې کې هغه شانتې لمبوګانې یا شنازونه پړسول یا دا چې پوخ لمبوزن نه وي که نه نو سیند کې مه لامبئ، ځکه چې دا ځان ډېر زیات خوږ دی او یو پېره چې سړی وفات شي یا مړ شي نو دنیا ته بېرته راتله نه شي. نو د هغې نه ښه خبره ده چې ریسک اخیسته چې دي که نه دا د جانلیوه دي، د ځان لپاره د خپل خاندان لپاره د خپل مل لپاره نقصان دی. مهرباني وکړئ کله چې سیند ته راځئ نو سیند تیز ځي نه د دې نه ځان ساتئ. بل لاکسه ده وړه وړه په شریکه راشي یو سیند ته ودانګي یا به ټیک ته لامبو لږ ډېر وځي نو د هغه په ضد کې بل وړو کې راشي او ته هم ودانګي او چې ما هم د لامبو راځي کله چې په دغه ضد کې یا په دې لبو کې یا په دې خنداګانو کې به سره اړوي سي نو ډېر خطرناک شی دی او مهرباني وکړئ د دې نه خپل ځان ساتئ. سواد د سیند په اړه باندې یو څو مفیدې خبرې وکړئ. امید لرم چې که چاته زما دا اواز رسي دا کوشش وکړئ چې د سواد د سیند یا د نورو سیندونو نه کوم چې ګړندي او تېز سیندونه د هغې د قهر او غضب نه به ځان ساتي. لکه چې دا اوس شنې وختونه خیر په ګرمۍ کې د بنده خوله کېږي چې ما په کوله فعالیت کې بوس کې خو دا ډېر خطرناک هم دی لکه ډېر جانلیوه هم دی. کوشش دا کوئ چې د سیند ځان ډېر ساتئ، خپل واړه ډېر ساتئ او چکر ته ضرور راغئ. په نري نري ځایونو کې یا به نري واړه واړه چړونه پکې کې زیاته سیند هغې کې رانبئ. نو امید لرم چې تاسو زما دا خبرې خوښې کړي او ستاسو نه اجازه غواړم. والسلام.